په 11 کال د نبوت باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حج د ورځو انتظار کو. چیرې مکې ته د حج په ورځو کې د ملک نه خلک راوچلیږي، د غیر چاپیره نه خلک راځي. نو مکې والا خو زما خبرې ته غوږ نږدي، خو زه به دلته په لارو کوڅو کې ولاړ یم او کوم خلک چې د بار نه راځي هغې ته به د ایمان او د اسلام دعوت ورکوم. کیدای شي په هغې کې زما خبرې ته څوک غوږ کېږدي. نو په 11 کال د نبوت باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام د حج موسم کې په کوڅو په سرونو کې به ولاړو، په لارو کې به ولاړو، یو اواز به کو. اواز به دا کو: اے خلکو، زه د الله پیغمبر یم، ما مکې والا نه فریدي. په تاسو کې څوک شته چې ما د ځان سره بوځي او هلته زه د الله کلام پړاو کم؟ په تاسو کې څوک داسې شته چې ما د ځان سره بوځي او زه هلته د الله کلام واورم په آزاد زړه سره؟ ځکه مکې والا او ما د الله کلام ته نه فریدي. نو دا आवाज به کو په کوڅو کې. خو شاته پسې د نبی علیه الصلاۃ والسلام کوم بدبخت تر ابو لهب چې دا غنوم خپل عبدالعزا دی. نو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام به چرته تو کنه نو دی به پسې شاته روانو. نو چې نبی علیه السلام به خلکو ته دعوت ورکو، وی اے خلکو، زه د الله پیغمبر یم، ما د الله کلام راوړی دی، زما خبرې ته په مکه کې څوک غوږ نږدي، ما د ځان سره بوځئ چې زه د الله کلام بیان کم. نو د شان او پسې ابو لهب आवाज وکړ، وی دا زما وراره دی، د ده په دماغو کې فرق دی، دا لیونی دی، د ده خبرې ته غوږ مږ دی. نو چې کم طرف ته به نبی علیه الصلاۃ والسلام ته نو دا بدبخت او پسې شاته تو. بیا علی رضی الله تعالی عنہ ورسره ملګری دی او ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ورسره ملګری دی او نبی علیه الصلاۃ والسلام د مکې په کوڅو کې ګرځي او دغه اواز کوي حاجیانو ته. نو د مدینه منورې د خزرج قبیلې څخه کسان راغلي وو. اصل کې مدینه منوره کې دو قوم فاتح کېدل، اوس او خزرج. دا دواړه مشرکین او بت پرست خلکو، خو د دوی سره په مدینه منوره کې یهود هم پاتې کېدل. نو دا یهود چې دا اهل کتابو، دوی د تورات منونکي وو، دوی کې عالمان موجود، دوی بت پرستی نه کوله. نو د اوس او د خزرج او د يهودو چې بچ کله په خپل مینس کې جګړه شو کنه، نو دا کافر په يهودو زیات وو. نو د يهودو به تویلو وی صبر کوي، الله به د اخیری زمانی پیغمبر راولېږي او موږ به داغه تابعداري وکړو کنه، بیا به موږ تاسو سره پوه شو. اوس را باندې تاسو زورور یې، خو موږ چې د اخیری د زمانی پیغمبر تابعدار شو نو تاسو سره به د عادیان او د سمودیان غونته چل کو. څنګه چې هغه هلاک شو داسې به موږ تاسو هلاک کو. دا به يهودو دي مدینه منورې چې کوم مشرکین هغوی ته به دا خبرې کولې. نو دا مشرکین د مدینه منورې هم په دغه کال باندې حج له راغلي په 11 کال د نبوت باندې. نو نبی علیہ السلام د دوی سره میلاو شو. چې کله د دوی سره میلاو شو نو دوی ته دعوت ورکو، وی زه د الله اخري پیغمبر یم، په ما باندې ایمان راوړئ. نو دوی چې دا خبرې واورېدې وی یاره موږ ته خو دا خبره یهود په مدینه منوره کې زوته چې د اخري زمانې پیغمبر به راځي. وی کېدای شي ګوره چې هغه دای کو. نو دوی د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره کېناستل، د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه یو څو تپوسونه وکړو او نبی علیه الصلاۃ والسلام ورله د هغې جواب ورکړو. نو چې کله ورله د هغې جواب ورکړو که نه، دوی خو د یهودو نه خبرې اورېدلې وي، نو دوی په خپل منځ کې مشوره وکړه، وی کو د دې خبرې نه یهود د مدینې خبر شي که نه، نو هغې پې زموږ نه مخکې ایمان راوړي. ځکه چې هغې خو موږ ته مخکې دا خبره زه چې د آخري زمانې پیغمبر راځي، کو هغې خبر شي نو هغې پې زموږ نه مخکې ایمان راوړي. راځئ چې د هغوی نه خو پې ړومبې شو که نه، چې د هغې نه پې ړومبې شو نو دې شپږو تنو په نبي علیه الصلاۃ والسلام ایمان راوړو. د مدینې منورې د خزرج قبیلې شپږ کسان هغوی په نبي علیه الصلاۃ والسلام باندې څه راوړو؟ ایمان راوړو. چې کله ایمان راوړو دوی لاړو واپس مدینه منورې ته. چې مدینه منورې ته لاړو دا خبره په مدینه منوره کې مشهوره کړه، وی دا یهود چې د اخري زمانې پیغمبر یادې کنه په مکه کې راغلی دی. دا خبره مشهوره کړه دا خبره د مدینه منورې کور کور ته ورسېده. نو دغه شپږ تنه چې مدینه منورې ته لاړو نو دوی د ځان سره نور بیا شپږ تنه نور مسلمانان کړو. نو دا 12 کسان را روان کال بیا 12 کسان د نبی علیه الصلاۃ والسلام ملاقات لرالو. او چې ملاقات لرالو نو نبی علیه الصلاۃ والسلام سره بیا په دغه مینا کې یو غونډکۍ د هغې ته عقبه ویلی شي، هلته سره نبی علیه السلام ملاقات وکړو
او دې 12 کسانو په نبی رسول الله سلام باندې ایمان راوړو سو سره زاړو سنوي ټوټل 12 کسان شو دوی په نبی رسول الله سلام ایمان راوړو نو چې کله دا 12 کسان واپس سلو مدینه منورې ته نو نبی رسول الله سلام سره 2 صحابه کرام مرګ کړو یو مصعب ابن عمر رضی الله تعالی دویم عبد الله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی اړون صحابي چې کوم دا ټول د 12 کسان سره نبی رسول الله دا 2 صحابه کرام مرګ کړو وی دوی د ځان سره مدینه منورې ته بوزي دوی به درته قران خي نو چې کله دوی لاړو نو په دوی کې یو تن اسعد بن زراره دا په دغه 12 تنو کې یو صحابي نو دا مصعب ابن عمر رضی الله تعالی دا اسعد بن زراره رضی الله تعالی په کور کې پاتې شو او دا هغه ځنه د قران تعلیم شروع کو د قران تعلیم دا کو چې هر ټیم باندې پچغه باندې د قران تلاوت کنو خو عربو قران باندې پویدل نو نارینه او زنانه براتله او ماشومان براتله قران دا ورېدو مسلمانې ده او مصعب ابن عمر رضی الله پچغه لګي قران دی چې قران دی نو پدې کې یو صحابي دی هغه ټیم کې ایمان نه دی راوړی یو انصاری اسید ابن حذیر رضی الله تعالی عنہ مسلمان شوی نه دی د خبر شو وې د مکینه اسعد بن زراره یو سړی راوسته دی او په خپل کور کې کېناونه دی او یو کلام په چغه باندې ټول خلک د مدینه راټولېږي او هغه ایمان راوړي سره مصیبت راخکړي دی نو چې د دې خبرې نه اسید ابن حذیر خبر شو کنه نو راغی دی اسعد ابن زراره ته وی دا کس روباسا او سره مکه ته ولېګا کنه په دې تورته نصر ومه مونږ ته په مدینه منوره کې د مصیبت راخ کړی دی مکه نه دي سړی راوستي دی مونږ ته په مدینه کې له انتشار راخ کړی ولې د مدینه مکه مکرمه ته چې دا خبر مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنہ اوري دي کنه مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل اے اسیده بالکل چې ما سره سکه وکا خو زه درته یو خبره کومه دا کم کلام چې زوامه دا تما تلک کې نه زی وام کو خوخ دي شو ډیره خدا کو خوخ دي نشي به ته چې سوي هغه وکم زه هغه ته دا خبره خو دې خدا زه به واورم کله چې تاسو دا خلک درته راټولېږي نو اسید ابن حذیر کېناستو او مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنہ د قران تلاوت شروع کو نو مصعب ابن عمر رضی الله قران وایي اسید ابن حذیر اوري او چې اوري نو دا رنگ ورو بدليږي نو چې مصعب ابن عمر رضی الله تعالی قران سزا پوری وی کنه نبی ورته وی اسید ابن حذیر واستسو زسوکم اسید ابن حذیر ورته وی ما احسن هذا الكلام واجمله وقسم بالله سوره خسته کلام دی وی څومره خپل خبرې دی وکړي څومره بهترین کلام دی وی دا کلام چې د کم پیغمبر دی زه پاغم ایمان راوړم خو طریقه صحیح اختیار کما نو مصعب ابن عمر ورته ویلا شلم به علمبا او کپڑے بدل کا او بیا زما خواته راشه اسید ابن حذیر پاسې د لاړو علمبلی کپڑے بدل کړي چراغ نو کلمه ویلا لا اله الا الله محمد رسول الله اسید ابن حذیر روان شو کنه نو داسي سعد ابن معاذ ناشته په انتظار دی چې اسید ابن حذیر به څه خبر راوړي سعد ابن معاذ خو ورغه کنه هغه ورته ما فعلته اسید سړي وکړو څنګه را لسی چلو با سړی دی واپس کو کنه نو اسید ابن حذیر ورته وی یره هغه چې کوم خبرې کوي کنه په هغه کې څه خرابې نشته هغه ډېر خپل خبرې دي ډېر خسته خبرې دي هغه ډېر خسته کلام دی نو سعد ابن معاذ رضی الله عنه د حسین سور شو ویخه تلې سره و را دی ورسو عزت تم ورشه اسید ابن حذیر تصورو عزت سعد ابن معاذ تم ورشه ته یو با سزا نو سعد ابن معاذ راغی کنه نو دا د اسعد بن زراره رضی الله تعالی د ترور زوی نو سعد بن معاذ رضی الله تعالی د اسعد بن زراره ته وی دا سړی د مکې نه راوسته دی او دلته د لوی انتشار جوړ کړي کو د ترور زوی مینه کنه ما در نوز د سر په دې تور و خو د ترور زوی می او دلته د مدینه منوره کې راته دومره انتشار راکړي خپل ولی می در سره کما به تاسو سره کتلیو نو مصعب بن عمر دته وی سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنہ دا اوس قبلی مشر دا سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنہ به سعدا دا چې کوم خبرې کوم زبې وکما کو خوخه دي شو ډیره خدا کو خوخه دي نشوي جمعه ما نماز بلال شمه سعد بن معاذ رضی الله عنه دا هم د انصاف خبره ده زه کینه چې تسوای سعد بن معاذ رضی الله تعالی کیناستو او مصعب بن عمر رضی الله تعالی د قران تلاوت شروع کو قران وی کرا سعد بن معاذ رضی الله تعالی په اخر کې چپش بس دارا ته وای چې دین ته بز څنګه داخليږم زما څنګه داخليږم نو مصعب بن عمر رضی الله تعالی ته فرمای ویلال شه غسل یو کوي کپڑے بدل کا چې کپڑے بدل کړي کنه سعد بن معاذ رضی الله تعالی ته کلمه ویل لا اله الا الله
محمد رسول الله. وسعد بن معاذ رضی الله تعالی عنہ مسلمان شو. کوم سړی چې راځي قرآن اوري سکیږي او عربو په قرآن پوهېدل مسلمانېږي. نو سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنہ چې خپل قبیلې اوس له لاړ که نه بیا پکې د خپله خاص قبیله وه. هغې خپلې قبیلې ته وي زه څنګه سړی یم؟ هغې ته زمونږ مشر یې، زمونږ سردار یې، مشورې والا سړی، فیصلې والا سړی، ډېر پوهېدونکی سړی یې. وي پوهېدونکی سړی م وي او وي ما خو په دغې کلام باندې ایمان راوړی دی، ما خو په دغې پیغمبر باندې ایمان راوړی دی. تاسو ته هم دعوت در کوم چې تاسو په هم سره وړئ ایمان راوړئ. هغې هم ټول شروع شو لا اله الا الله محمد رسول الله. د سعد بن معاذ رضی الله تعالی چې قبیله وه هغه ټول مسلمانان شو سوا د یو تن نه. یو تن پکې پاتې شو. ګوره هغه کلمه ونه ویله. دا عمر بن ثابت نوم د هغو، عمر بن ثابت د کلمه ونه ویله دی پاتې شو. نو ټولې قبیلې ایمان راوړو او دی په اسیرم سره مشهور و. سعد بن ثابت لقب اسیرم و. نو چې کله د غزوه احد مقام که نه د غزوه احد په موقع باندې دغه یو صحابي راغی په عین جنګ کې د کافرو د طرف نه ولاړو. دغه یو صحابي نه دی دی د کافرو د طرف نه په دغه ټایم کې ولاړو، دا کافرو او په عین جنګ کې راغی. نبي علیه الصلاة والسلام ته یې ما ته کلمه ووایه. نو په عین جنګ کې ورته نبي علیه السلام کلمه وویله او چې ورغی جو ډایرکټ شهید شو. شهید شو. دغه یو صحابي بیا د احد په موقع باندې مسلمان شوی. د دې وجې نه ابو هريره رضی الله تعالی عنه به دا دونه کوله. داسې ملګري به یې ناست که نه د ابو هريره رضی الله تعالی عنه به دا دونه وکړه. وی هغه کوم انسان دی چې یو مونځ یې نه دی کړی جنت ته تللی دی. د ابو هريره رضی الله دا دونه کوله. وی هغه کوم انسان دی چې یو مونځ یې نه دی کړی ډایرکټ جنت ته تللی دی. نو چې چا به جواب ورکړو خو ټیک ده، چې جواب به ورنه کړه هغه به عمر بن ثابت اسیرم. دا هغه صحابي دی چې په عین جنګ کې مسلمان شو. لا د مانځه ټایم خو نه و راغلی که نه. اول هغې کفارو ته ورننوت او شهید شو. نبي علیه السلام ګواهي وکړه وایي دخل الجنه، جنت ته لاړ. په هغې موقع نبي علیه السلام فرمایي جنت ته لاړ. نو ابو هريره رضی الله تعالی عنه به دا دونه کوله. هغه کوم صحابي دی چې یو مونځ یې نه دی کړی جنت ته تللی دی. هغه دغه یو صحابي و چې ده په دغه ټایم باندې ایمان رانوړو، خو بیا د غزوه احد په موقع باندې د ایمان راوړو. داسې ښایسته بیانات اورېدلو دپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کې. په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز ښایسته واقعیاګانې بیانات میلاویږي او د ګنټې دا نشان در سره کلیک کوئ تاسو ته آینده نوې ویډیوګانې مخې ته راځي. والسلام. ډېره